السلام علیکم ویورز، تاسو ګورئ پروګرام ویښې جونې. زایم سلمہ امتیاز تاسو ټولو ته زه هرکلی وایم. یو نوی ټاپک دی، ډېر سینسټیو ټاپک دی. ټاپک چې کوم زموږ دی نو هغه دی ایکسټرا میریټل ریلیشنشپس، مطلب غیر ازدواجي تعلقات. نو اوس ګورئ دا یو سوشل ایول دی چې کوم ډېر زیات کامن دی. که موږ وګورو نو د هر ایج ګروپ کې موږ ګورو دغه مسلې مسایل شته، دا تعلقات شته. ورسره چې کوم د سوسایټي چې کوم مختلف سیګمنټس یا طبقات چې کوم دي هغې کې هم دا شته. نو دا څوک نشي ویلی چې دا ډېر زیات چې کوم امیران خلک دي نو شاید هغوی دې طرف ته زیات مایل دي. دا نشو ویلی مونږ. دویمه خبره دا ده چې دې ته وایي الټیمیټ فارم آف بیټریل. مطلب دا دی چې د دھوکې یا د دغابازي چې کوم دی نو دا یو آخري حد دی او دا انسان چې کوم دی که نه د انسان هغه روح چې کومه ده نو هغه زخمي کی. مطلب سول کرشنګ دی. نو د دې ډېر ډیوسټیټنګ افیکټس دي او دا افیکټس چې کوم دي نو دا صرف په هغوی باندې نه دی چې کوم پارټنرز په دې ریلیشنشپ کې انوالو دي، هغې سره چې کوم ایکسټینډډ فیملیز دي هغه هم بیا ورسره ډېر زیات افیکټ کیږي. په دې سینسټیو ټاپک باندې نن ما سره توبه اور شایسته به ډسکشن کوي اور زه به دواړو ته به هرکلی وایم. السلام علیکم. څنګه یې تاسو؟ ښه؟ بالکل ټیک ټاک. تھینک یو سو مچ. انټروډکشن لغونته ډېر زیات زخمی زخمی و. ډېر زخمی زخمی و. وایي ولې دې بند را باندې وکړه، زه دې په کور کې د نوکر په شانتې وم. نو دا ګیلې چې کومې دي نو دا راځي همدغه تعلقاتو کې څه نه څه کمې کوزې راشي. خو همغه خبره ده چې پړک د یو لاسه نه خیږي. دلته چې دی نو څه کمې کوزې په ښځه کې هم پاتې، څه کمې کوزې په سړي کې هم وي، خاوند کې. نو هغې وجې دغه تعلقات خراب وي او دغه تعلقات چې کوم دي دغه طرف ته لاړ شي، ایکسټرا میریټل افیرز چې کوم ورته موږ وایو غیر ازدواجي تعلقاتو طرف ته. او د هغې نه ستاسو خبره تاسو چې څنګه وي چې نه یوازې دغه ښځه خاوند د دې ژوند خراب شي بلکې د بچو زندګي هم خرابه شي. بالکل. لکه نور شامنې خو هغه اثر نه کوي، خو بس دغه دوه چې کوم دغه دي پارټنرز دي په دغه باندې اثر وکړي او بچي او یو بلکې دا هم ویل کېږي که نه چې لکه هغه پارټنرز باندې بیا هم دونه اثر به نه وي، هغوی بیا هم ریکور کړي که نه، هغوی بیا هم ریکور کړي، په بچو باندې فل 100% اثر دی. که دې الټیمیټ تاسو وګورئ که نه نو دې الټیمیټ ریزلټس به څه ډایورس ته به خبره ځي. بالکل. ډایورس کې یو پارټنر هم لاړ شي، بل پارټنر سره واده وکړي، ښځه هم لاړه شي یا واده وکړي یا بچو ته سفر کېږي. څوک مین سټیک هولډر تاسو بچي، تاسو خاندان او یو خاندان نه دوه خاندانونه اور خاندانونو سره بیا معاشره بیا ټوله کالونی ستاسو سره لکه دا افیکټ ته برته دا چلیږي. دا چلی بالکل. بچی چې کم دي که نه د دې دا مور پلار دا هغوی دا کور دا یو اداره ده، یو انسټیټیوشن دی او دغه او دا د تربیت د اصلاح اداره ده. نو چې دلته تربیت او اصلاح تا دغه بچي ونه کړه ځکه چې په مشرانو کې اتفاق نشته، هغه ښځه خاوند چې کم د دې ګایډز دي، کم د دې منټورز دي، په هغوی کې اتفاق نشته. نو دې نه خو به هغه مشرقي پاکستان او مغربي پاکستان کیسه ته جوړوي چې دا به بیلیږي اخر کې او هیڅ به نه پاتې. بالکل. ښه، اوس دا افیر چې کوم دی که نه دا څه شی دی، مطلب د تھراپسټ په نظر کې تھراپسټ چې کوم دي نو هغوی دا وایي چې دا یو فانټسي اپریټنګ ان ان آرټیفیشل سیټنګ. ګورئ فانټسي مطلب یو خیالي دنیا ده، خیالاتو کې انسان چې کوم دی نو هغه کوشش کوي چې زه ډېر خوشحاله یم. هر څوک په خپل خیالاتو کې همدغه شانتې یو خیالي دنیا ته لاړ شي که نه، هغه چې کوم دی نو خپل هغه ایوری ډے لایف چې کوم هغه فیس کوي، هغه سټرګلز چې کوم فیس کوي یا چې سم مشکلات فیس کوي، نو د هغه کوشش همدغه وي چې زه د دې نه لږ غونډې یو سایډ ته شمه. خو دا دی چې او بیا ورسره یو آرټیفیشل سیټنګ هم دی. په دې کې ګورئ دې کې ډیوټیز نشته، چې کله چې دوه کسان په دې ریلیشنشپ کې انوالو وي ډیوټیز د هغوی نشته، ریسپانسبلیټیز د هغوی یو بل طرف ته نشته که نه. خو چې کله چې هغوی لکه بیا یو پراپر لکه هغې ته یو لیګل شیپ ولا ورکړي، نو که تاسو وګورئ که نه بالکل اوس ګورئ لکه اول واده یو سړي وکړو، بیا هغه یو افیر وچلولو، هغه بیا دویم واده وکړو، هغه به دا کوشش وکوي، هغه به دا به سوچ وکوي چې دا دویمه به ډېره ښه وي. خو چې کله چې هغه رشتې کې یکسانیت راشي نو بیا وایي چې ښه دا خو بالکل همغه کار وشو. بیا هغه پچتاوې ته خبره لاړه شي. اکثر داسې شوي دي چې لکه میل اول خو خپل لکه واده ماتول نه غواړي، یو ایکسټرا ریلیشن یې خپل انټرټینمنټ دپاره، خپل څه نفسیاتي سکون ده هغه ته یا د زړه سکون ده هغې دپاره هغه ساتي. خو چې کله ډېر مجبوره شي، ځینې ټایم کې ډېر د زړه نه مجبوره هم شي، نو سیکنډ میریج ته چې لاړ شي نو دا ریسرچ وایي چې لکه آفټر 2 years سیکنډ میریج نه پس هغه د پچتاوي کې راشي ځکه چې هغه په کمپیریزن کې لګیا شي. هغه ته کمپیریزن وي چې زما فرست ښځې خو ما سره داسې هغه کولو دا کولو او چې کومه سیکنډ
خوبونو کې راغلي وي نو هغې ته دا پته نه وي چې لکه د کس خو الریډي سایکو پیشنټ دی بالکل نو بیکاز دې زه زمونږ د سایکو پیشنټ ځکه ویم چې دا خپله اټ سیلف دا یوه بیماري ده دا یو سینډروم دی چې د دې ته دې علاج کول پکار دی چې دې خوشحالي دې سینډروم ته وایي دا خوشحالي بل کې لټول نو دا خوشحالي تاسو ته بل کې نشي ملاوي دا انر خوشحالي ده ګورې دا کنه یو سایکل اف هارت بریکس هم دی په دې باندې کنه چې ګورې یو چکر دی هغه چکر کې چې کم دی نو لکه ښځه خاوندم انوالو دی هغې کې چې کم دریم کس راغلی دی هغه هم انوالو دی ورسره چې کم بچي دی الریډي هغه هم پکې دي کنه نو بس یو چکر دی او په هغې کې چې څوک هم شامل دي د ټولو بس زړونه چې کم دي نو هغه ماتېږي لګیا دی په دې کې څه ګټه مټه خو نشته ګټه نشته دا تش تاوان دی ځکه چې هغه پهلنۍ چې کومه وه د هغې نه څوک خوشحاله نه شو ځکه چې هغه خپله د ځان نه خپله مطمئن نه دی که نه ځکه هغه د هغه ښځې نه هم مطمئن نه دی نو د دوه مې نه هم بیا څوک نه مطمئن کېږي دا ما څو ورځې وړاندې یو انډین اکټر و د هغه دا کیسه مې ویله په سوشل میډیا باندې هغه خپله کیسه دا شیر کړې وه نو هغه دا وایي چې زما کومه پهلنۍ ښځه وه نو مونږ 18 کال عمر کې واده وکړو نو زه د هغې نه خوشحاله ځکه نه وم چې زه داسې انګریزانو سره کېناستم پاڅېدم زما طور طریقې هغه شوې او دا روایتي وه لکه دیسي ښځه وه که نه هغه شان وه نو د دې به زیات کور خیال ساتلو کور شیانو خیال ساته بچو خیال ساته زما ډېر کیر کوه خو هغه شان څنګه چې ماډرنزم ما پکې غوښتو هغه نه نو مونږ کې ورانې رالو نو څو کاله پس دا زما او د هغې ترمنځ ډیورس شو ما وایي بله ښځه وکړه او دا لاړه دې خاوند وکړو بل نو وایي دا چې کومه ده دا خپل خاوند سره خوشحاله وه خو زه نه وم خبر چې څه حساب دی وایي زه خپلې دویمې ښځې سره نه وم خوشحاله ځکه چې وایي هغه بیوټي کانشیس وه هغه نرګسیت ښکار وه هغې به خپل ځان خیال ساتلو هغې به خپل میک اپ خپل ډریسنګ د دې هر څه خیال به کولو هغه توجه ما له نه شوه هغې راکولی نو ما ته بیا هغه د توجه کمی و نو ما هغه مس کوله خپله نو ښځې چې کوم دي نو هغه هوم میکرز دي که نه د هغوی چې کوم اولین ترجیح ده هغه کور دی کور طرف ته به خامخا خیال به ساتي چې هغه چې بیا په ځان کې دومره ډېر انوالوډ شي نو بیا به د هغې به څه خوند به پاتې کېږي خو دې کې خو تاسو وګورئ که نه چې نو څنګه چې تو به خبره وکړه نو دې کې لکه یو غټ ریزن چې اوس پیدا کېږي نو هغه ارلی میریجز هم پیدا کېږي چې لکه څنګه دې اگزامپل ویر کړو چې لکه ارلی میریجز تاسو واده وکړو یا تاسو فیملی پریشر کې وکړلو یا تاسو پیدایش وخت کې هغه رشتې شوې وي نو تاسو فیملی پریشر راغلو تاسو اینډ ټایم باندې واده وکړو خو تاسو یو بل خوښ نه مس انډرسټینډینګ به تاسو انډرسټینډینګز نه جوړېدلو یا یو کمپینینشپ تاسو نه ډیولپ کېدلو نو هغې نه بعد سیده لکه یو سیکنډ میریج طرف ته تلل دا خو ستا ته اسلام هم اجازت درکوي هغې کې څه ګناه نشته دی خو چې کوم ځای کې مسله ده هغه چې کومه موږ نن ډسکس کوو لګیا یو چې هغه د غیر ازدواجي تعلقات دي مطلب تاسو بغیر د واده د بل کس سره ریلیشن ساتئ او خپل چې کومه کور کې ستاسو فیمیل کینولې ده هغه صرف دې دپاره چې ستاسو کپړې ووینځي کپړې هغه د نوکرې په حساب باندې ده د نوکرې په حساب باندې ښه اوس ګورئ هیلن فشر چې کومه ده نو هغه بایولوجیکل انثروپولوژسټ ده او هغې چې کوم خبره کړې ده نو هغه وایي که نه چې لو از ناٹ ان ایموشن مطلب مینه چې کومه ده که نه هغه لکه جذباتو سره تعلق نه ساتي مینه چې کوم ده که نه هغه یو برین سسټم دی د دې برین سسټم دوه پارټس دي اوس ګورئ وایي یو دی رومانټیک لو او بل ورسره چې کوم دی نو یو کس سره اټیچمنټ یا کنیکشن مین اوس ګورئ اټیچمنټ کنیکشن چې کوم دی نو هغه لکه ډېر خلک یو کس سره ساتي د هغوی کوشش هم دغه وي چې یو کس سره زه اټیچډ یم خو دا دی چې ورسره هغه دا وایي که نه چې کوم دا رومانټیک لو دی که نه نو دا په یو وخت کې ډېرو خلکو سره کېدی شي ډېرو خلکو سره روان نو هر یو سره رومانټیک روان بالکل نو دا ګورئ د دې خبرې نه دغه خبره پروف کېږي که نه د دې پوینټ نه دغه خبره پروف کېږي چې انسان چې کوم دی نو هغه هرجایي دی نو دا خو یو ډېر غټ پرابلم دی دا به کنټرول کېږي څنګه کوئی اس سے بھی مجھے پیار ہے اس سے بھی مجھے پیار ہے میں بارگاہ حسن میں یکسو نہیں رہا نو دا چې کوم دی دا زمونږ هغه پروډیوسر روم کې چې کوم دی نو ټول شور شرابه دا مونږ اورو لګیا یو بیکاز د دې ریزن دا دی چې دا دومره هاټ ټاپک دی توبه چې الټیمیټلی ټارګټ چې کوم دی آډینس هغه میل هم دی زیادتر ولې چې دی کې 65% ریسپانس دا ریسرچ وایي زیات میل انوالو هغې کې میل انوالو وي ځکه چې هغې یو خبره کوي چې جی موږ د کوره نه خوشحاله نه یو موږ د فاینانشل ایشوز وي منټلي موږ افیس کې ډسټرب شو نو چې موږ کور ته راشو نو کور کې د بچو چاو چاو وي د ښځې چاو چاو وي نو هغې نه یو ریلیکسیشن دپاره موږ چې دا یو وی آوټ لټو
نو دا د دې یو لیک اف ایکسکیوز تاسو دا ورته ویل بالکل دا یو بهانه هم کې دی شي ډیر کم به داسې کیسز وي چې هغه کې به دا حقیقت وي دا بهانه هم وي ځکه چې عمدغه سړي چې کم دي مونږ همیشه وایو چې د دې پدرشاهي نظام کې د دوی چلیږي بس دوی یو قسمه چې کم دی نو د دوی اختیار دی که دوی غلط هم وکړي نو دوی ته تانه نشته دی دوی ته دا میل ډومینیټډ سوسایټي دا میل شوونیزم چې کوم ایگزیکټلی نو په دې باندې هغه پیغور هغه تهمت یره نشته دی نو دوی کولی شي ځکه دا کیسز چې کم دي دا سړو سره زیات تړلي دي ښځو سره کم دي ښځې هم ځي ایکسټرا میریټل افیرز طرف ته ځي خو ښځه چې کومه ده هغه زیات د بچو خیال کوي اولنۍ وجه چې کوم ده چې ښځه ډېره کمه ځي دې طرف ته ځي خو سړو په نسبت کمه ځي چې هغه د دې معاشره کې د هغې تهمت پیغور او الزام دا هر څه هغې باندې ډېر په اسانه لګي د هغې ځای ورکېږي هغه ځای نه ورکوي دویم هغه د بچو خیال ساتي هغه وایي چې زما بچي به چېرته ځي ځکه چې بچي دیکھیں ګوره دیکھیں هم ریسرچ دا دی کنه چې ښځه که چېرې بل طرف ته ځي کنه هغه یو سیکنډ آپشن که لټوي کنه نو د سړو چې کوم دی کنه د سړو څه پرابلم دی هغوی به افیرز به وچلوي ډسکارډ به کړي بل به شروع به شي بیا به ډسکارډ به کړي بیا به درېیم طرف ته ځي د ښځو دغه کار نه دی هغوی ډسکارډ نه کوي هغوی کوشش کوي چې که موږ د یو واده نه وځو که نه نو بیا موږ په بل واده کې انټر شو دی وانټ ټو بی سټیبل بالکل هغوی کې سټیبلټي بیا ده هم هغې خبرې ته راځم چې که میل وي یا فیمیل وي if they want for second marriage کنه نو هغې که تلل غواړي نو هغې کې څه مامنیت نشته خو د ایکسټرا ریلیشن ساتل خپل ځان یو سیټسفیکشن کول دا ډیره غلطه ده خو که تاسو وګورئ نو دې کې زیاده ریسپانسبل خو شایسته یو منټ که هغه دویم واده هم کوي که نه نو په هغې کې انصاف به کوي دا خو نه چې دویم درېیم واده وکړو بس زه انصاف نه پهله یو خبره ده دویم واده ولې کوي وجه څه ده یا بچي نشته دی ټیک شو یا هغه ښځې سره څه ایشو دی څه مسله څه داسې جنون مسله خو دې وړاندې کړي که نه دوی د مستیلو کې ښځه سمه ده پرېښللو هغې obviously بچو نه بعد یا بچي که نم کېږي میریج نه پاس د فزیک چینج شي د فیمیل وایي چې مړه بس اسې واده یم څه ضرورت ته چې اوس د زه ځان دومره ښه ښکلی ساتم که نه لکه څنګه چې موږ افیشلي ځان سیټ ساتو هغه شی خو هغې نه ساتي نو بیا دې نظر دا چې کومې چمچماتي ورته میلاو شي بالکل دغه خبر ده نو دویم واده د دې نه یې زړی کمزوری ده که نه دویم واده طرف ته چې خلک ځي که نه نو د هغې هم وجه وي انصاف خبرې خو ډېرې وروستو دي هغه بیا وروستو راځي خو چې واده مو وکړو ولې مو وکړو هغه ښځې نه موږ وایو چې ښځې بس اجازت راکړو د هغې د زړه نه څوک هم نه خبر چې هغې په زړه څه تېرېدل لکه مې بي هغه د خاوند پرېښودل نه غواړي هغې سره دوه لارې ستا خاوند دویمه ښځه وکړله په پټه منې یا خو خاوند پرېږده لاړه شتې خفه شتې ځکه چې تا ماله دوکه راکړه او یا چې کم دی نو کمپرومایز وکړه نو هغه پرېښودل نه غواړي یا به د بچو خاطر وي یا به هغه وایي چې زه به کم خوځم نو هغه خاوند سره پاتې شي او دویمه ښځه چې کومه ده بس هغه بند پرې راشي نو هغې بیا وایي چې مونږ لکه خلکو ته دا ښکاري چې دا خوشحاله ده خو هغه خوشحاله نه وي خاوند شریکول دونه اسانې خبرې نه ها اوس یو بل ریسرچ دی ریسرچ دا وایي چې لکه سول میټ چې کوم خلک وایي که نه چې زما یو کس سره ذهني رشته ده یا ذهني روحاني رشته یا روحاني ده یا د زړه رشته ده یا د زما آیډیل و خو ریسرچ وایي که نه چې داسې سول میټس نشته ریسرچ دا وایي که نه چې دا یو سیټ اف سکلز وي هغه ډیولپ کول غواړي په هغې باندې کار کول غواړي او مطلب دا چې لکه تاسو به دې دپاره سټرګل به کوئ دا یو داسې شی نه دی چې بس هغه وشو دا وایي بالکل مطلب چې دوه خلک چې کوم دي هغوی خپل ترمنځ هغه رشته مضبوطوي نو دا د هغوی خپل مهارت دی هغوی به که نه یو افرټ به کوي سړی به افرټ کوي هغه به کمیونیکیشن ګیپ چې د هغې منځ کې کم دی هغه یو بل ته تاسو ووایي چې لکه ما ډریم ګرل دغه ده چې زه غواړم چې زما ښځه دې داسې وي زما ښځه دې اکټیو وي یا دې هغه بهر پارټیسپیټ کوي یا دې نه کوي یا دې پارټیز کې داسې اوسېږي ما کتلی دي ایون د آرمي والا چې کومې فیمیل وي هغې چې کله آرمي په فیملیز کې چا میجر سره یا کیپټن سره واده وشي نو د هغې دا یي چې مطلب ته په پارټیز ته ځې او اجینې ډېره مو خپل فیملیز کې کتلی چې ډېره داسې شریفه او داسې شرمیله ټایپ ښځې وي نو هغو نه ځي خو چې افټر 2-3 ایئرز موږ ګورو دومره پالیش شوي ځکه چې هغې جاب دغه شي که نه چې نه زه به هسبینډ سره پارټیز ته ځم نو پکار ده چې دا میل فیمیل خپل د کمیونیکیشن ګیپ ګورئ تاسو چې کوم دا خبره وکړه که نه دې کې یو بل پوینټ دا دی ګوره دا خو هغه ښځې په خپله یو انیشیټیو واخیستو که نه داسې ډېر میلز دي چې کم لکه یو هغه کلیوال بیک ګراوند به ورته وایو خیر دی پینډو بیک ګراوند چې کوم ورته وایي که نه هغوی د هغه بیک ګراوند نه وي هغوی لږ غوندې لکه چېرته نوکري کې هغوی لږ ځان پالیش کړي هغوی بیا څه کوي
چې ښځه ځان سره چې کوم ده که نه د هغې ډیولپمنټ نه کېږي لګیا هغه په پرده کې دننه یې پټه ساتلې وي په خپله چې کوم دی که نه بهر چې څه کول غواړي کوي دا پکار دی چې څنګه چې هغه ځان پالش کوي نو بچیم پالش کوي ښځه هم پالش کوي نو بیا به دا بانه به نه پاتې چې دا خو بیکورډ ښځه ده زما د سر نه جوړېږي دا خبر ده که نه ګوري دا سړی چې کله دا بانه کوي که نه چې زما ښځه چې کومه ده نو هغه زما طبیعت سره نه جوړېږي یا زه ورته وایم چې تو داسې ډریسنګ کوه یا لکه فیشندار اوسه او هغه داسې ساده باده کور کې خیرنه پیرنه ګرځي خبره دا ده کمیونیکیشن سکلز هغه خبره تاسو ته چې کومه مسله وه هغه تاسو هغې ته څنګه وړاندې کړې ده سم ورته ویلي دي خپل ته زړه خبره تاسو صحیح طریقې سره رسولې ده که نه او که نه هم شوه رسولی نو چېرته درېمګړی انوالو کول نه وي پکار خو چې چېرې خبره نه سمیږي نو بیا کور کې یو داسې کس وي سپیشلی د جینۍ خور وي او یا داسې ډېر نږدې کس وي چې هغه پویول کوي خو لکه معامله ډېره زیاته مخکې نه بوتلل پکار خو لکن کې ستا بل کس ته ویلي دي چېرته دې دا خپله مسله شیر کړې که نه بس تا ښځې ته ووایې ښځه دې پوه نه شول او تا دویم چې تا بل ځای کې افیر شروع کړلو نو دلته چې کوم دی که نه دلته دا مسلې دي بله خبره دا ده چې زه تاسو خبرې کوئ بیا پکې موږ نورې خبرې کوو تاسو باندې تاریخ ده پوینټس راځي که نه پوینټس را روان دي ها ګورئ ویوز هر ځای چې کوم موږ وختي خبره وکړه نو لکه دا خو چې کوم دی نو لکه میلز هم کېدای شي فیمیلز هم کېدای شي د دوی یو سرټن کیریکټریسټکس دي د دوی سرټن ټریټس دي څنګه به انسان ته پته لګي چې لکه دا هر ځای دی که نه اوس ګورئ که سړو ته که تاسو وګورئ که نه داسې سړي ډېر زیات سیلفش ډېر زیات خودغرضه په دې باندې چې هغوی دا سوچ نه کوي چې کم زه دا ایکشن کوم لګیا یم د دې د وجې نه زما ښځه هرټ کېږي زما بچي هرټ کېږي لګیا دي یا دا دریم کس چې کوم ما انوالو کړی دی هغه هم په هرټ کې شامل دی ټیک شو که نه نو دا فرسټ ټریټ دی ورسره چې کوم دی نو سیریل چیټرز هم وي چې بس هغوی چې کوم دی نو د هغوی یو عادت جوړ شوی دی نن یوه د سبا بله د هغه به دا سینډروم ده دا د دې سایکي ده چې دوی وایي چې اویلیبیلیټي ده مونږ ته خو چانسز دي بس چېرته چانس میلاو شو نو دین اویل بریک په واخلو که نه دا لغونتې ډېر انټرسټینګ ټاپک دی مونږ ته پته ده بریک اخیستل لغونتې مشکل دی خو اخیستل لازمي دی نو بیا واپس راځو वेलकम बैक व्यूअर्स مونږ خبره کوله په ټریټس باندې کریکټریسټکس باندې چې میل فیمیلز کې داسې کم داسې عادات او اطوار دي او چې کم دا عادات او اطوار مونږ نن شیر کوو لګیا یو کېدای شي چې د ډېرو خلکو په کور کې لغونته حل چلم شروع شي که نه نو اوس ګورئ تھرډ چې کوم پوینټ دی هغه دا دی چې داسې سړي چې کوم وي که نه هغوی د تعریف ماسټرز وي یس ټیک شو که نه او هغوی له چل ورځي که نه چې یو بل کس چې کوم دی که نه هغه په شیشې کې دننه ګیر کي لکه بوتل که جن چې کوم ته دغه وي که نه او نو هغه شانتې په دې باندې چې دوی چې کوم دي که نه خلکو له یا ښځو له یو الوژن ورکوي یو داسې ورله که نه یو داسې یو تاثر ورله ورکوي چې بس ته د ټولو نه زبردست دی او ستا نه علاوه خو زما اډو بل څوک شته دی نه بل څوک شته دی نه یا زما اډو بل چا ماشومې سره جنکې انډرسټینډینګ ایکچولی دی چې کوم دا د ایج ګروپ دی که نه وین وایي چې کله دا میل اسټابلیش شي که نه 40 کراس کی نو دی فاینانشلی سټیبل شي بالکل اور بیا چې دی کور باریم شي بچي هم شي هر څه دی سیټ شي هغې نه پس دی 25 22 ولا ایج جینۍ چې کوم د دوی د لوړو په ځای لوړو په ځای ته خو او ډېره هغه ښکلې کمکلې غونتې ځکه هغه داسې کمکلې چې هغه بس ټول عمر هغه سبقونو کې وخت تیر شوی که نه ډېر هغه جاب لایف هغوی نه تیر کړی نو هغه شان تکړه نه وي لکه ایکسپوژر یې بالکل هغه شان ایکسپوژر یې نه سړو سره ډېر انټریکشن نه شوی نو ورته د هغوی د خوی پته نه او ګورئ د ښځو چې کوم ټولو نه غټه کمزوري ده که نه چې زما د حسن څوک تعریف وکړي بس د حسن تعریف وشو دا خو د انسان کمزوري دا خو چې زما انسان غواړي چې زما د صفت وکړي شي نو ښځو سره مونږ حسن صرف تړلی مونږ نور صلاحیتونه خو نه یادو که نه مونږ وایو چې بس ښځی نو ښایسته دي نو زمونږ ماشومان یې چې رالویږي نو بس هغوی وایي چې بس مونږ د یو ښایسته او بس مونږ د ښایسته ښکارو وګورئ که نه زه چې کوم ځای کې بلیم خپل چې زما څه لږ ډېر علم ده زه بلیم کوم دې کې فیملیز فیملی داسې زه بلیم کوم چې مور پلار یا ستاسو خویندې وروڼه
تاسو ته کله دا احساس نه درکړی چې یار ته ډېره ښکلې جینۍ لکه زه دا وایم چې مور پلار ته پکار دي چې هغه خپل بچو باندې دا پریشر اچي چې ته سبق وایا ته به ګریډ ښه راوړې زه خپله داسې کوم چې نه ماته ګریډز پکار دي ماته ګریډز پکار دي خو کله مو خپل بچی ته آیا دا ویلی دي چې ته خو ډېر شهزاده یې ته خو شهزادي یې ته خو ملک یې ته خو ډېره ښکلې خو چې د کور نه ملاو شي کنه تعریف بالکل نو هغه بیا ضرورت نه خو چې دا تعریف ورته یو بهر نه یو کس کی نو ډیفینیټلی هغه خبرې اورېدلې نه خو ټول ورځ یا کیمستري ویلی یا فزیکس ویلی هغه ته خو پته نه چې باقي زه دومره ښکلې یم بالکل او بل دا خبره دا یو خبره اومدې کې کوم بیا بس تاسو دا خبرې مخکې بوزو چې کمې دا جنکۍ ایج ګروپ مونږ یادو کنه 25 خو شاته کمې دي نو یو د دې دا خبره هم دا چې صفت هم دی خو خي بل خبر دا د دوی ذهن هم کچوي نو او دا سړی چې کوم وی کنه دوی دغه نه کار اخلي د خزو د دې ویک پوینټ نه کار اخلي چې دلته د خزي صفت خپل خزي صفت کوا الته د دې صفت کوا نو دا په دې باندې لکه دې ته گیفټس راوړه دې ته سرپرایزز ورکوا نو دې ته خو هغه کور ولا هغه شان گیفټس او سرپرایزز نه ورکي نو دا په دې باندې خوشحالي چې نن راته پیزا راوړله نن راته سالګرا مناو کړل دغه خبرې نو په دې کې راشي لکه هغه جنیل امپورټنس ملاويږي کنه چې امپورټنس ملاو شو بس هغه ورسره سلپ کیږي ګوره امپورټنس خو چې تاسو یو شی ته ورکوي کنه که تاسو ایون سوچو کې چې یو بیجان شي ته هم تاسو امپورټنس ورکول شروع کړئ نو تاسو د هغې خیال ساتئ هغې به صفایي کوي نه دا خو ما نوی صوفا سیټ راوړی دا به زه صفا ساتم هغې ته هم چې تاسو امپورټنس ورکوي یا به هم تاسو ته ډېر ښکلی ښکاري بالکل او که دغه یو انسان ته امپورټنس نه ورکوو بالکل که زما ښځه ده او که فیمیلز زما والا لور ټریټس ده پاتې کیږي فیمیلز والا ټریټس بیا به فیمیلز مطلب چې کوم سړی دی هغوی به دوی صرف سړو پسې لګېدلي دي ګورئ چې کوم فیمیلز چې کوم دي که نه چې کوم په دې افیرز کې ډېر زر انوالو کیږي لګیای هغوی چې کوم دی که نه د هغوی لو سیلف اسټیم دی دا چې داسې هغه ستاسو خبره م کوله نو په هغې مې ذهن دغه طرف ته لاړو یو شعر راته رایاد شولو بلکې ټپه ده ستا شعرونه دي ډېر مزېداره دي ټپه ده وایي چې په زړه کې یو جانان ځایږي او صدر منځ نه دی چې غوبل به پې کومه نو هغه صدر منځ کې چې کوم دی دا خبرې ډېرې راځي خو دلته دغه خبره چې کومه ده یو انسان ساتل په زړه کې او انسان سره وفادار اوسېدل لکه لویل به اوسي هغه انسان سره چې هغه انسان سره ته وفا نشي کولی بیا د چام نه بیا به هغه انسان باندې انسان چې کوم حسن پرستی ده که نه هغه بیا په هغه باندې زوروره شي او هغه وفا کمه شي اوس ورسره چې کوم دی که نه داسې ښځې چې کوم وي یا داسې جنکۍ چې کوم وي هغوی سټوپډ مطلب بیوقوفې دي هغوی دا سوچ نه کوي چې یو واده کړی سړی که زما تعریف کوي لګیا دی هغه ما بیوقوف جوړوي بالکل ټیک شو که نه هغه ستا تعریف نه کوي تعریف څنګه کولی شي چې هغه خپلې ښځې نه شول نو هغه به ستا به څنګه کېږي مطلب ته یو داسې انسان باندې څنګه لکه ټرسټ یا اعتبار کولی شي د هغه په کور کې ښځه ده د هغه په کور کې بچي دي د هغه یو خپل پوره یونټ دی دا چې کوم هغه لویالټي ده هغه یونټ سره نشته نو هغه به تا سره به ولې کوي خو موسټ اف دی کیسز کې که تاسو وګورئ که نه نو هغې خپله فیملی بالکل سیټ ساتي بالکل سیپریټ ساتي کوم چې هغې ایکسټرا ریلیشن ساتلي که نه هغه د خپلې فیملی نه هغې ډېر هیډن ساتي ډېرې هایډ کړي خپل موبایلز چې کورونو ته ځي نن به چې ټول کورونو ته ځي خپل موبایلونه دې ډیلیټ کړي ټوله ډیټا میسنجر ډیلیټ شي واتساپ ویډیو کالز ډیلیټ شي او ټول میسیجز ډیلیټ شي انسټرکشنز ورکړلی شي ګرل فرینډز ته ایم سوري چې لکه مطلب دا ورډ یوز کیږي بالکل خو هغې د انسټرکشن چې ماته به دې ټایم نه پس کال نه کوي زما پرسنل لایف به نه ډسټرب کوي بالکل چې ته پرسنل لایف نه ډسټرب کول غواړې نو ته ولې داسې ریلیشنشپس ته ځې چې تا ته پته ده چې دا لکه یو اسلام په نظر کې انسانیت په نظر کې یو ګناه زه کوم او ته په ویښو غړولو سترګو دا ګناه هم کوي چې خپله فیملی هم سفر کوي بل چې الټیمیټلی 2 years پس 3 years پس د پته بدلېږي ستا عزت چې ته د بل عزت نشي ساتلی ستا عزت به هم خدای پاک نه دروغ چرم نه پټېږي دروغ چرې نه پټېږي عمر ډېر کم وي ښکاره کېږي دا خبرې ښه 2018 کې یو سټډي شوې وه اور په هغې کې دا وایي که نه چې کمو ښځو کې نیوروټیسزم زیات وي نو هغوی بیا چیټینګ کوي او چې کوم یو سړو کې نارسیسزم زیات وي هغوی چیټینګ کوي اوس ګورئ نارسیسزم چې کوم دی که نه دا داسې سړي دي چې کوم خود پرسته وي هغوی چې کوم دي نو لکه خود پسنده وي هغوی کنټرول فریکس دي نه په ځان باندې مین دي او کنټرول فریکس دي هغوی غواړي چې هر سچویشن د هغوی مطابق ته چلي او چې کوم دا نیوروټیسزم دی نو دا داسې ښځې دي چې کوم ډپریسډ وي هغوی ته چې کوم دی که نه لکه دنیا او هغوی ته دنیا په نیګیټیو سینس کې ښکاري هغوی د هغوی بلیفس نیګیټیو
نیگیټیو دي دا غوي آیډیاز نیگیټیو دي نو هغه هم یو قسم کې یو اسکیپ غواړي اصل کې زه خو وایم چې داسې ښځې چې کوم ښځو باندې خبرو کو چې فیمیل داسې کوي هغه کې داسې د دې ریشو کمه ده 15 to 35% د دې ریسرچ دا وایي چې دا ریشو د دې ده خو چې اسلام چې کوم مذهب د پاغي کې دي شي ممنیت ده خو دا غي ریزنز ولې دي او پاکستان کې د دې ریشو لکه پاکستان په دې سټډي باندې 6 نمبر باندې د ورلد کې چې اسلامیک ورلد کې په 6 نمبر باندې چې دا ایکسترا د ریلیشنشپ ساتي نو هغه کې فیمیل 15 to 35% د دې ریشو ده هغه کې دا فیمیل هم راځي چې واده نه کړي او مطلب ریلیشن ساتي یا چې کومه واده کړي هغه دې وجنه چې خپل هسبند نه یا خو هغه ډېری خېوي ایجوکیشن وایز او پوزیشن وایز نو هسبند چې دا چونکه ارینج میریجز شوی نو هغه دغه خوښ نه په دې وجه نه هغه بل طرف ته هغه کې یا هسبند چې دغه توجه د بلې خزې د پاره ځکه چې وایي چې بل کور ته کاڼي ولې نو کاڼي به تا کور ته هم بالکل نو دا کمیونیکیشن داسې ده چې بیا ستا خزه هم یا ستا فیمیل هم یا ستا خور او دا کاینډز اف افیرز باندې بلغون ته خبره به وکړو ګورئ ایموشنل افیرز دي چې کوم کې انسان ته دا تاثر ملاويږي کنه چې زما د کس سره یو ذهني هم آهنګي وشوه ټیک شو کنه نو هغه یو بل ایموشنل سپورټ ورکوي او نن سبا زمانہ کې کومه وګورو نو ایموشنل سپورټ ډیر زیات امپورټنت دی هغه انسان داغه نه بغیر لغون ته سروایو کولم ډیر مشکل بالکل دویم چې کوم دی نو هغه ریونجفل چې کوم دی نو هغه داسې دی چې ډیر بیزی روټینز دي خزم کار کوي سړیم کار کوي او بیا دوی یو بل ټایم نشي ورکولې د دوی په مینس کې هغه کمیونیکیشن ګیپ راشي چې کمیونیکیشن ګیپ رالو نو بیا یو بل د پاره ریزنټمنټس چې کم دي نو هغه په زړه کې پیدا شي ازړه بداوي ورکه پیدا شي او بیا داسې سړی یا خزه چې کوم هغه بیا همدغه سوچ کوي چې مال چې اټینشن نه راکړي نو زباړو بهر ول چرته لاړ بشم کنه نو هغه بیا یو قسم کې ریونج اخلي هغه خپل بدلا اخلي او دغه شانت ریلیشنشپس چې کوم دي هغه 90% دي دریم چې کوم دی هغه ډیر عجیبه ده خدا هم ډیر زیات کامن دی ایمیجنری خیالي افیرز ګوري لکه موږ چا سره په خطر طریقه باندې خبر وکړو کنه بل کس وای دا خو په ما باندې جوړه لاین وਹੀ لګیا کنه نو هغه د ځان هغه چې کومه ایشو ده هغه بیسیکلی دا ده چې مو فیمیل زیات زده فیمیل یا دوم چې کومي کالج یا یونیورسيټي ګرلز انمیریډ یا جاب لا نه کړي هغه مسله ده چې هغه هر چا ته سمایل پاس کوي او دا سمایل نه دا غي ک ټیچر دا کاغي چوکیدار دا کاغي لاین اپ سومرم دي هغه بزي هغه وی کاکا السلام علیکم نو کاکا وی چې ګوره چې نن خو پته نشته ولې ماته سلام وکړل صحیح دا سوچ نه کی چې دا یو ښه فیملی نه راغلی دي ته وی سلام طریقه خیلی دي ته وی دا خیلی چې هر چا سره مسکرا کې بات کرو نو دا غي سمایل نه غلطه فائدہ واخلي التغا بیوقوفه جنې چې کزه د یونیورسيټیز خبره وکم نو پروفیسور صاحبان داسې کوي چې بس ګریډینګ باندې هریسمنت شي او هغه جنې ورکی راګی رشي او کنه چې جاب د پاره ای ک جاب د پاره تاسو غوښنه جنې چې کومه دا خپل پروموشن د پاره خپل ځان یوټیلایز کی چې چلو مړه ډایریکټر سره بل غو لګوم نو ما به جاب پروموشن خبره دا سه ډیر زیات سړی دی کنه هغه کنه دغه باندې استعمالي کنه چې موږ چې کور ته زو نه زموږ د خزه مخ پړسېدلې وي هغه ما د پر یو ښه ویلکم نه راکړي او دا چې کوم افیس کې چې کوم جنکې دي نو دا ډېر خوشباش دي او ډېر زیات لکه ما سره ډېر چې هغه جنکې کور ته لاړ شي ماغه شي مخونه پړسول ها او د دې نه علاوه سړی دا سوچ نه کوي چې کوم دا خزه ما سره په کور کې ده نو دا ډیوټیز هم دي دا غي ریسپانسیبিলিټیز هم دي او بیا ورسره چې کوم ټربلز ز فیس کوم لګیا ما دا ورسره فیس کوي لګیا ټیک شو کنه نو تاسو لغونته دا غي هغه اونرشپ واخلي کنه تاسو په خزه باندې ولې بلیم روړي چې کور ته راشم نو بس دا داسي وي دا ټربلز خو د ټول کامن دي دغه خبره ده اصل کې دا چې کمی ذمہواری چې چرته راشي کنه او یو بنده سره تاسو په کور کې اوسېږئ نو ټول عمر چې یو بنده سره اوسېږئ نو جنگ جګړې خامخا راځي مطلب رونه خويندم ټول یو بل سره ټول عمر پاتې شنو څنګه څوک به د چا بنه غونتی وي او د چا سره به زد او کس وي نو هغه ټول عمر وي خو هغه کې مینم ډېرې چې کله سټاند اگستو خبر راشي هغه سټاند اخلي چې کله ذمہواری پوره کولو خبر راشي هغه خپل ذمہواری پوره کوي دغه شان د خزه او د خاون کیسه هم او د دوی ترمنځ دا فیملیز چې کنه خاندانونه کاغورونه خويندې دي کاغه مور پلار کاغه خزه خاون دي د دوی ترمنځ مینه وي او مینه کې دا هر انسان دی یاد ساتي چې مینه کې خو خدایم شرک نه دی منلې هغه چرته شرک نه کړي نو انسان سده چې انسان به په مینه کې شرک کوي او هغه به د خپل خزینه علاوه بل خزې سره تعلق ساتي هغه د خپل خزې سره خپل تعلق ولې نه سمي او د سه هم مالی دلی دي یو انسان د یو الګ
دی یا یو جینۍ ده هغه نه هغه هلک را فار اگزامپل هغه جینۍ پاتې شوه لکه خوښه یې به پاتې شوه هغه بل خوا واده شوه دی بل خوا واده شو دا هلک چې کوم دی دی به اوس ټول عمر دغه جینۍ په زړه کې ساتي چې دا خو به زما وه او دا زما بالکل خو ګوره هغه په زړه کې ولې ساتلې ده هغه یې په زړه کې دی دپاره ساتلی چې هغه د هغه لکه هغه پوره رنګونه یې لا نه دي کتلي بالکل د هغه نه پاتې شوه که دا ورسره په کور کې اوسېدی نو بیا به دا فونونه دا تعلقات به کله نه وي سیم کیس د جینۍ وي دغه جینۍ چې کومه ده دا هلک نه پرېږدي دا ورسره د خاوند نه پس ته هم تعلق ساتي لکه خپل خاوند دې شته خو دا به ورسره تعلق ساتي دی به خپل خاوند صفت به ولله دومره خوند نه ورکوي څومره به چې ولله د هغه الګ صفت خوند ورکوي چې راشه دا زما صفت کوي لګیا دی او دغه هغې نه ځان محبت کبھی نہیں بھولتی د فیمیل دغه ډیر ایشو دا ډېر یو لوی رایټر دا خبره کړې وه چې زه خطا کېږم نه زما نه نوم هم هېرېږي چې ما نه هغه نوم هېر دی زه به نوم نه اخلم خو هغه دا ویلي چې د پهله مینې هېرېدو علاج یا د پهلې مینې علاج دویمه مینه او مخلصه مینه ده بالکل نو دا چې دی کنه دا همغه چې څنګه تاسو خبره وکړه چې اټیچمنٹ چې کوم انسان سره دی انډرسټانډینګ چې کوم دی دا لاجیکل سیز دی دا مینه چې کوم ده هغه بل سره هم پیدا کړي لکه هغه بل انسان سره پیدا کا دا وروستنې هېرېږي او بل دا چې بیا دې سره لایل شه کنه بیا خو به تو مطلب تو خپل خاوند سره یا الګ چې کوم دی هغه خپل ښځې سره لایل ګوره چې کوم پهلا لکه هغه پهلا پیار چې څنګه چې تو به وویلې چې هغه د انسان نه هېرېږي نو هغه دې دپاره نه هېرېږي ولې چې هغه یو آرټیفیشل سیټینګ وي هغه چې کوم دی کنه هغه یو پرفیکټ سیټینګ دی په هغې کې د یو بل نه ډیمانډز نه دي شوی یو بل سره چې کوم دی نو هغوی ټایم نه دی تېر کړی هغوی هغه ریالټي والا ورلډ کې نه دي هغوی چې کوم دی یو فانټسي ورلډ دی او هغه ما سره مینه کوي هغه زما تعریف کوي هغه صرف زما دی هغه د ښځه خاوند په رشته کې نه دي راغلي که نه ښځه خاوند رشته کې چې راشي دغه دوه خلک ان کیس که دوه خلک مینه کوي او دوی دا رشته کې راشي بیا هغه مینه هم هغه شان نه لکه آن اینډ آف کېږي لګي کله کمه شي کله زیاته شي او ریالټیز ښکاره شي ریسپانسبلیټیز راشي جنګ جګړې هم راشي نو بیا هغه ښځه یا هغه سړی چې کوم دی هغوی دواړه یو بل دپاره نارمل شي هغه دا وایي که نه چې فیمیل چې کله وادېږي که هغه ارینج میریج ده او که لو میریج ده بیا خو ډېره خوشحالۍ نو هغې خپل ځان له یو ډریم ورلډ جوړ کړي چې زه به داسې کور ته ځم او زه به شاهانه سهار به اوچتېږم بیا به چې دا مونږ داسې ناشتې کوو او بیا به په ډرایو ځو ولې چې هغه خو عادت وي که د لو میریج ده چې ډیلی ډرایو باندې ځه او چېرته نه کافي څکه او آیسکریم ډرایو نو بیا هغې دپاره دا ډېره ګرانه شي او چې کله تاسو وګورئ چې کله کله مونږ دې الزام میډیا ته هم ورکوو چې میډیا چې کومه ده د هغې په دې کې ډېر رول ده خو که زه تاسو ته وایم میډیا په دې کې رول نشته میډیا خو مونږ ته اکثر حقیقت ښایي زمونږ ډېرې ډرامې داسې چې هغه اوس هم ما یو ډرامه کتله چې هغې کې هغه جینۍ ډېره زیاته لکه خوشحالي سره واده وکړي خو چې بیا هغې ته پته ولګي نو هغه هسبینډ هم ډېر زیات ښکلی وي او داسې زه بس هغه ډرامه نه هایلایټ کوم خو هغه چې بیا ګوري نو بیا هغه خپلې سیکرټري سره انوالو شي او چې کله هغه لاړه شي وایي چې زه به دې سیکرټري نه بدله اخلم ګورم به چې وګوري هغه دومره بدرنګه جینۍ هغه چې کومه هیروین د مین کیریکټر هغه دا خیال غواړي چې لکه دا صرف ښایست پرې نه ده چې زما هسبینډ لاړو د بل چا شولو دا چې کوم دی که هغه سړي دغه نور چې کوم دی که ناز او ادا ګوري بالکل ناز او ادا او دغه نیچر کې دا بله خبره دا ده چې صرف خپل چند لمحو انټرټینمنټ دپاره دلی سکون دپاره 9 to 5 چې تاسو کوم آفیس آور دي په هغې کې تاسو یوه جینۍ سره کافي وڅکله آیسکریم وخوړلو ډرایو باندې لاړلې خپل زړه تسکین لپاره تاسو دوه کسان بربادوي بالکل او دا ما یو سړي نه داسې تپوس کړو که نه موږ ملګري داسې ناستو نو ما ته هغه میرډ و که نه نو ما یې تپوس وکړو ما چې تاسو سړي همیشه ولې وایې که نه چې موږ دویمه ښځه غواړو یا ایکسټرا میریټل افیرز کې ځئ نو هغه ما ته په جواب کې وایي موږ بور شو ساده دغه یو ټکی چې بس مونږ بور شو لکه دا خو بیا ښځې هم ویلی شي چې زه درستانه بور یم زه در سره دا زما ریزنز فار افیر نمبر 1 پوینټ همدغه بورډم والا و ولې چې سړي چې کوم دی هغوی چینج غواړي چینج غواړي که نه زه بور شوي دي او هر څوک غواړي خو موږ خاوندان نه پرېږدو او موږ د سچویشن یو چینج غواړو موږ چې کوم دی نو د خلکو چینج نه غواړو چینج داسې پکار ده نن په کور کې یو ځای شوی ټیک شو هغه یو ډینر شان وشو سبا له لاړ شئ بهر ډینر وکړئ د سین غاړې ته لاړ شئ چې ته رسټورنټ ته لاړ شئ چې وس نه لري خو شا چې ته پارک ته تللی شئ تو به زه ستاسو ته یو خبره وکړم تاسو که خپل لکه بزرګان وګورئ که نه نو موږ اکثر وایو چې زما مور پلار کې ډېره مینه وه زما نیا نیکه کې ډېره مینه وه ما نیکه خو به د ما نیا بغیر روټۍ هم نه خوړله او زما مور خو چې دا هغه مې پلار دومره تابعداره او پلار مې چې دا مور ډېره خوښه وه زه خپل فیملی کې ما دومره کیسز کتلی دي چې هغې خپل یو بل دومره بخواښ و هغه
دا ولې لکه دا شی خو اوس را روان شو په دې جنریشن کې را روان شو چې کوم زمونږ دغه جنریشن ده یا نوې را روان ده په دې کې د دې د ریشو ډیره زیاتی ریشو ځکه زیاته ده مخکې ولا کې دغه ریشو بابو ځکه چې هغه وخت کې خلکو ته اپورچونټي بنه ملاوي دا هم یو ریزن دی اپورچونټي دا ګوري د هر چا په لاس کې موبایل دی هر څوک چې کوم دی نو آنلاین دی هغه چې کوم دی او اویلیبل دی جنکه دی هغه هم ایزیلی اویلیبل سړی چې کوم دی هغه تم ډیر په آرام باندې دغه شانته جنکه ملاو شي چې کوم دغه شانته ریلیشنشپس کې انوالو کېدل غواړي مخکې خو به یو فون به وکنه هغه په ټي وی لاونج کې به پروت وو بس هغه باندې د هر چا کنټرول بمو هغه باندې د هر چا نظر بمو نو ځکه دا د اپورچونټي خبره ده ورسره چې کوم دی کنه داسې سړی چې کوم دغه شانته ریلیشنشپس کې انوالو کیږي دا غوي چې کوم دی کنه یو بل پرابلم دا دی باډي ایمیج هغه کنه دغه لکه دا وای کې دنه یو ګوري دا د خزو مسله ده کنه چې مونږ وایو کنه چې مونږ خخ کارو مونږ ځوان ښکارو ها خو دغه مسله په سړو کې هم ډیره ده ابھی تو मैं जवान हूं هغه کوشش کوي چې وړه نه وړه جنکه هغه ولټي کنه چې هغه ته ځان ځوان لګي ځان ورته ځوان لګي هغه ځان ورته ځکه ځوان لګي چې هغه جینې لکه میچور ایج ولا جینې خو کیچ کول ډیره ګرانه خبرې ولې چې هغه دومره دنیا کتلی چې هغه وایي چې مړپت لکه مونږ اوس مونږ یو مونږ وایي چې زموږ مخکې سړی تیر شي مونږ ته پته ولګي چې ستاسو انټینشنز دي غریبانې نوې راغلي وي د یونیورسټیز جینکې چې کمی کنه بیسیکلی دوی سره نو د یونیورسټي جینې سره هغه بوډا سړی د یونیورسټي الګ خو نه شو کنه خو بس دا یو انر سټیسفیکشن دی ګوري دا خبره مونږ وختي موکړه چې جینې چې کومه دا هغه دا غواړي چې انسان دی سیټلډ وي چې سیټلډ یې کنه نو د خولې لپاره د غوسې خبرم نه راځي چې پیسې در سره د کمې رسېدي ځوان له غوسه ورځي د سیټلډ کس له غوسه نه ورځي هغه وایي چې هغه سره پیسې ډېره وي هغه انا چې څه ډیمانډ وکړي هغه ټایم درته راوړي د هغه زړه زور وي لکه هغه د ټول ذمهوارونه تیر وي او هغه بیا هغه سیټلډ لایف کې انسان لږ فارغ هم وي یو قسمه لکه زړه زور وي ټینشن نه وي بس وي چې تیاره تنخواه ده یا تیار کاروبار د پیسې ترې راځي نو رواني نو هغې کې هغه بل ټایم هم ورکولی شي او په آرام په تسلۍ خوش مزاجۍ باندې خبرې هم کولی شي دا شی کوي هغې پوره یو پلانټ کړي چې نن موسم ښه دی راځه په ډرایو ولاړ شو ماشومې جنکې هغې ته کورونو نه څه فکس اماونټ میلاویږي چې دا به ته یونیورسټي یا هاسټل کې پاتې کېږي نو ته به اوس دومره اماونټ هغې نه ایکسټرا نن ورته شاپینګ وکړو 2-3 سوټونه واخیستلو لیکن لایک سیریسلی ستاسو عزت دومره کمزورې ده چې صرف ستاسو قیمت به 3 سوټونه داسې جنکو ته سیلف ورث نه دی معلوم کړه دا هغوی وقت نشته دا هغوی په خپل نظر کې وقت نشته دا خبره ده که نه چې دا دی کې همغه زه بیا هغې ته راځم چې فیملیز ته پکار چې خپلې لور ته دا وایي چې نه ته ډېره قیمتي یې ستا عزت ستا هغه څه وایي چې همې واسطې پګړیوں کې دیے گئے بالکل خو موږ سره دا وخت د بریک ټایم شوی دی موږ به بریک به اخلو بیا هغې نه پس موږ به سولوشنز به ډسکس کوو بیک ویورز اور تو به چې کوم دی نو نن یو ویډیو مخامخ راوستې ده هغه موږ غواړو چې هغه لږ پلی شي چې لږ پته ولګېږي چې په هغې کې څه وایي بالکل او دا به درته ویل غواړم چې دا ویډیو کومه جوړه ده نو دا سی اس اس اسپرنټ دي د ایم ساینسز نه په بزنس کې خپلې زده کړې کړي دي مطلب چې ښه میچور انسان دی خو موږ ځکه وویل چې د هم نظریه شامل کړو چې د سړو ذات ریپرزنټیشن هم وشي چې دا ونه ویلی شي چې یاره دا بایسنس وشولو په دې ځای کې نو راځئ ملک اسلام خان دا ویډیو ګورو extra marital relationship څه د وجې نه کېږي کازز یې څه دي کانسیکوینسز یې څه دي او دا مونږ څنګه ختمولی شو نو د ټولو نه مین خبره چې دی کې دا هغه لیول اف انډرسټینډینګ ده چې د سپاوسز مینس کې څومره لیول اف انډرسټینډینګ دی یو بل سره هغه څومره کنیکټ دي نو دغه څیز دی مین خبره دا ده دې نه به ارد ګرد دا ټول زمونږ پوینټ اف ویو تاویږي نو د ټول نه مخکې خبره چې زمونږ دا یو کاز د ایکسټرا میریټل ریلیشنشپ دا دی
ارلی میریجز دي زموږ سوسایټي کې کو ګوره اکثر مانس چې په 20s ير کې یا داسې کې زمونږ د خلکو شادیانې ودونه کېږي نو بیا دغه خبره دا د دې کانسیکوینسز دا چې یو کس فاینانشلی سټیبل کېږي یا چېرته د هغې سټیبلیټي راځي جاب هغه 30 years کې تقریبا راځي نو کله چې هغه سټیبل شي نو هغې ته پته ولګي چې زما دپاره کم دی زما د نیډز ویشز او ډیمانډز د فلفل کولو دپاره یو سپاوس پکار دی یا فرند پکار دی بیا هغه فرندشپ هغه کوي هغه فرندشپ بیا لاړ شي ایکسټرا میریټل ریلیشنشپ ته لاړ شي نو مین کم کاز دی فرست نمبر هغه ارلی میریجز دی ټیک ده سیکنډ نمبر خبره ده چې اکثر مور پلار چې کوم دی د پیرنټس جوړ شي نو دا مور تقریبا 200% خپل هغه کنیکټیویټي چې کوم دی هغه د ماشومانو ته ورکوي خپل بچو ته ټایم ورکوي نو خپل هسبند ته دومره ټایم نه ورکوي د هغې هم دا یو ریزن دی چې بیا هغه هسبند کم ایکسټرا میریټل ریلیشنشپ کې انوالو کېږي دریم خبره دا دی چې ایموشنل ډسکنیکټ راځي څنګه چې ما وی چې دا پیرنټس خلک کله جوړ شي نو هغه وایف چې کوم ده هغه خپل ایموشنل کنیکشن د خپل بچو سره راشي نو خپل هسبند سره هغه ایموشنل ډسکنیکټیویټي راشي چې کله ایموشنل ډسکنیکټیویټي راشي نو د دې په وجه باندې هغه هسبند چې کوم دی هغه انکمفورټیبل فیل کوي نو هغه بیا غواړي چې زه ځان له داسې یو پارټنر وګورم چې هغه سه زه ریلیکس یم ټیک ده دا یو مین ریزن دا هم دی بیا ډس اګریمنټ آن کور ویلیوز راځي اکثر د زموږ سوسایټیز کې چې کله میریجز کېږي اکثر د خلکو مینټالیټي سای کې مونږ ریډ نه کړو جنۍ الګ مینټالیټي مونږ ریډ نه کړو چې د جنۍ کم ویشز دي کم کور ویلیوز دي یا د الګ سری نو بیا په دغه وجه باندې د دیو په کم انټرست دی لایف انټرست دی ګولز دی په هغې کې ډس اګریمنټس راځي یو په یو لار تلل غواړي بل په بل لار تلل غواړي نو دغه یو ریزن دی چې بیا د دیو دا کم هسبند دی دا په extra marital relationship کې انوالو کېږي جې قدرمنو نو تاسو دغه ویډیو وکتله او هیله لرم چې دغه کومه ویډیو تاسو واورئ د کومې خبرې هم واورئ واقعي دا به تاسو هم خوا او شا کتلي وي او دا واقعي دا ایگزسټ کوي داسې نه ده چې دا نشته دی خو په دغه باندې کار کول غواړي نن چې کوم زموږ پروګرام مقصد دی نو هغه دغه دی چې په دې باندې مونږ کار وکړو نو زه به راځم خپل کو هوسټ طرف ته چې د یو بل سره اوس چې کوم سلوشنز دي د دې حل څه دی څنګه مونږ د غیر ازدواجي تعلقاتو نه ځان ساتلی شو سترګې مړې ساتل پکار دي خو راځئ نورې خبرې هم اورو جی بالکل ګورئ اوس سلوشنز طرف ته که مونږ راشو که نه نو یو لکه ډېر ښه سلوشن یو ریسرچ په ذریعه باندې دا ویل کېږي چې ګورئ تاسو چې کله چې لکه یو واده چې کله سټیبل شي که نه نو پارټنرز چې کوم دي که نه هغوی د یو بل لکه د کلاینټ یا د بزنس پارټنر په شانتې دی ټریټ کوي ټیک شو که نه اوس ګورئ چې کله چې مونږ یو بزنس پارټنرشپ کې یو که نه نو په هغې کې لکه انسان وایي که نه چې زه یو بیسټ پرفارمنس وکړم زه چې کوم دی نو بل کس خوشحاله وساتم زما دا پارټنرشپ چې کوم دی نو دا د همیشه دپاره دی قایم ساتي که نه نو هغې کې هغوی بیا ایفرټس کوي خو مونږ چې کوم لانګ ټرم ریلیشنشپس ګورو چې کوم کې واده لغونتې زوړ شي لغونتې ټایم ورکې تیر شي دواړه پارټنرز چې کوم دي هغوی یو بل فار ګرانټډ اخلي هغوی وایي چې که ښځه ده هغه به وایي بس همدغه سړی دی دې سره مې ماشومان دي بس خیر دی همدغه شانته سړی دی هغه هم همدغه سوچ کوي دا خو په کور کې ناسته ده ماشومانو سره کمیټډ ده که زه بل چېرته هم ګورم نو دې ته به فرق نه پروزي یا دې ته به پته نه چلي بالکل نو یو دا دی خپل فیملیز کې وګورئ که نه لکه ځکه خپل فیملی خبره درته وکړم زما ډېر کزنز دي چې هغې په خپلې خوښې باندې وادونه کړي دي هغه جینۍ د هغې ډېره خوښه وه هغې سترګې ښکلې وې او واقعي د هغې جینۍ سترګې ښکلې دي نو هغې ښکلې وې نو چې کله زه ورسره میلاو شم نو زه ورته اکثر وایم چې څنګه ستا اوس دومره خیال نه مړه بس اوس هغه خبرې چېرته دي نو زما لکه هغه خو د کلي خلک دي نو زه ورته ډېر کھل کې ویلی هم نشم چې ولې لکه د هغه ولې ستا نه هغه ته خو مغه جینۍ مغه سترګې دي دي مغه ښکلوالی دی ولې اوس تا هغه نه اپریشیټ کوي ولې د ستا په سترګو باندې اوس غزلې نه لیکي د سترګو پرېږدئ چې کوم سړي دي که نه چې په آفس کې چې کومې جینکۍ ورسره کار کوي د هغوی په سوټ باندې به هم نظر وي چې ښځه چې کله ډېره زبردسته تیاره شي هغه ته به ښکاري به هم نه چې د ښځې نن نوې سوټه چولې دی دا ښه تیاره شوې ده که نه او بیا همدغه سړي دی چې بیا د ښځو نه بیا په هغوی باندې بلیم هم اچوي بلکې سلما هغې ته خو دا هم ویلی شي که نه چې که خپله فیمیل کور کې تیاره شي نو وایي چې نن خو دې ټانګه رنګ کړې ده نو بیا به پکې داسې خبره وکړي
چې کله چې د افیس چې نه نو لکه اوس مونږ چې میک اپ روم کې خبره کوله څنګه ما تاسو ته ویل چې زه ډیر برایټ کلرز نه اچوم صرف او صرف ریزن دغه دا چې لکه زه برایټ کلرز واچوم نو په زما باندې به ټول ورځ ډسکشن شروع میډم خو نن ډیر ګلابي کلر اچولې د خدای خبر څه خبره ده لکه هغه ریزن زه نه غواړم چې لکه په ما دې ډسکشن وشي بلې زما کپڑے ولې ډسکس کیږي زما لوکس ولې ډسکس کیږي لکه زه ځان نه یو داسې هغه یو ورک پلیس ته چې کوم کې د انسان ابیلیټی چې کوم نه هغه کار راځي نه دوی مونږ ایز ا فیمیل ټریټ یار خلاړو بے وفا شو ازړګي اوس کړهګه ما داسې خزه خاوند داسې لو میریجز کې هم لیدلې دي چې هغه کوم مینا په پهله ورځ وا هغه زو لس دولس کاله پس ته هم وینم لوی بچی دی او هغه د عمر مینا دا سکه یوي لکه زه چې د هغه کوم استراتیجیز ګورم څنګه تاسو بزنس پارټنرز هغه د هغه خپل استراتیجیز دي اخزه چې کومه دا هغه ځان مینټین ساتي خپل خایس خپل خپل هغه چې لس کاله پهله څنګه ځوان وا هغه لس کاله پس ته هم هغه لوی بچو سره هم هغه شان ځواني او مغه شان فیشن او مغه شان مزیدار کپڑے چول ځان پاک ساتل خاوند چې کم دی خاوند سوي خاوند وای چې دامه خزه ده د دینه مې بچی دي زبوس بل خوانه زما دا یو او ساتمه دا هم ډیره ده نو هغه سره هر ګرمیانو کې چکر توزي هر یخنیانو کې هغه سره چکر توزي کله دوی دا بچی په کور کې پری دي دا خزه خاوند چرته ډینر ته لاړ شي چرته خوراک بهر وکي صرف فیشن نه چې لکه هغه ځان فټ ساتلی او نه جنرالي کې زما ما کنه چې زیات دا پکاريږي کنه چې خزه چې کم نه هغه د خپل منټل گروث ته ورسره کوي منټل گروث ته خزه ډیر زیات ضروري دی هغه چې کم د ځان د ورسره پالیش کوي اوس ګوري په ټي وي باندې داسې ډیر پروګرامز دي چې کم ذریعہ باندې د انسان دماغ کولاو شي اوس ګوري دا سړی چې کم دی دوی بهر په افیسز کې ناسي دوی چې کم دي مختلف بیک گراوندز والا خزو سره کینی پاسي او هغه سره بیا مکه شانته ډسکشن کوي د سړی ته پکار دی چې لکه د داده سوچ دیو کی چې څنګه چې زما یو گروث شوه دی خزه د ځان د ورسره برابر کی چې کله چې هغه په کور کې یو ډسکشن کوي نو هغه کې هغه کمیونیکیشن ګیپ صرف د لپاره نه راځي چې د خزه منټل گروث نه شوي بالکل دغه خبره هم د او بل دا کنه چې هر ټو هرت کنیکشن هغه زړه نه چې کوم زړه تلاری کنه هغه هم مضبوطه پکړ د خزه خو هغه اسی هم وی تعلیم د کداغي تعلیم نشته کداغي منټل گروث نشته هغه بدلو مغه شان خیال ساتي هغه به در سره هغه په خوشحالي کې د خوشحاليږي په غم کې به د خفګي ایگزیکټلی وفا به کوي در سره نو دی وفا ته هم دا غي وګوره خزه د سړی وفا ته وګوري سړی د خزه وفا ته وګوري که زه خیر دی هغه د تعلیم نه پاتې شو یا د منټل گروث هم ونشو خو هغه خو اوس هم ما سره وفادار ده دومره عمر تیر شو دا لګیا د ما سره وفا کوي خو دا د افیس جنې چې کومه ده دا نه کیږي کغي ډیرم وفاو کی نو هغه خپل چې کم دا یا فزیکل سټیسفیکشن دا یا منټلی سټیسفیکشن دا انر سټیسفیکشن دا هغه د غي نه کیږي دیټس وای چې دی نور تعلقات تزي او هغه د خپل خزینه شکر نه کوي په پلنې باندې شکر نه کوي چې د کوم اگزامپل تاسو ورکړلو کنه چې لکه ما ډیر ښه ریلیشن هغه کې وګوري فیمیل د بیک گراوند نه ډیره سترونګ دي کومه فیمیل چې دغه مون بلار او یا رونه ولاړی کنه نو هغه الګ چې د الګ شانتي دغماګاو کیږي او هغه یریږي چې کما کور کې پته ولګیدله نو د خزه خو به بیا سم سپلای کوي کنه نو بس هغه ریلیشن ما ډیر ښه کتلی دا خبره ده کور پلارم په سر ولاړی او بل دا د جنې خپل هم مضبوطی د کور نه مضبوطه دغه تعلیم وی دغه نوکری وی نو دا خاوند تر رب هم نشواله دا د بهر د خاوند یو کار نه خبريږي چې کم سړی کې دا کار وی کنه چې هغه پردی خزه ساتي نو هغه د تعلیم یافته خزه نه یریږي هغه وی داسې خزه کوم چې په کور کې راته ناشته هغه کلم تعلیم یافته او کامیاب خزه نه کوي هغه د کور هغه داسې خزه روشتي چې هغه تعلیم نه کړي هغه هیڅ بیک گراوند نه بس هغه په کور کې ناشته صرف د بچی وروړي او بچی دی لوی نو د نه صرف دا نه او په موبایل هم نه پويږي داسې خزه نه صرف دا نه هغه دغه شانته خزه د پرم کوي چې کله چې هغه اونې ولشنو بلیم دم پاګه واچي استاد وجنا اور بل خبره دا خاوندان نه کنه چې تو مطلب فرند ګرځوي کنه نو ته وی چې یره ته خو دوبټه ما چې وته خو ډیره خلګي او بیا کوفه بخپل دوبټه د صرف هغه د 500 روپو سوټ د پاره او غورځي او خپل خزي ته بچ کور نو وزي نو هغه د سترګي صرف خاري او هغه هم ګناوي کچای د سترګو تعریف وکړي بالکل زه خو وایم چې د دې علاج دغه دا چې دې تم د کسانو درول پکاري چې د دې خزو لک تعریف وکړي بالکل ټټ فټاټ والا خبره ده خو دوی خپل خزه کور نه بهر کوم سړی یریږي کنه هغه خپل خزه کور نه بهر نه پریځه هغه چې په ما کې غلا ده زما په نظر کې ایب دی د هر سړی په نظر کې دویم سولوشن دا دی چې 100% یقین مساتئ ڈونٹ ٹرسٹ 100%. اسنګ چې هغه د اردو محاوره ده نه ایک آنکھ کھلی
एक आंख बंद कना नो यो खामखा कुलाव बसाते چې बया आखिर सरकार के शो सरकार वही चे सरकार की खुली आंख के नीचे आ गए तो नैब है आओ। और बंद आंख के नीचे आ गए तो फिर मजे हैं। बना मामा मामा डिपार्टमेंट याद हो ट्रस्ट چې کوم دنو هغه نشي کېده خلک وایي کنه چې ټرست والا ریلیشنشپ ته اومدغه ټرست چې کوم دنو هغه بیا مخ کې خرابيږي او ماتيږي بالکل. خامہ ته وایند اپ ته پر ویل کېږي میسجز لپاره ټایم شته میسجز نو میسجز सीरियसली ها دا دومره میسجز کو پکار ها بس ګوري آخري میسج دا دی دا واده چې کوم دې کنه د سدا سي ټریټمنټ وکي چې څنګه یو مالی باغ سره ټریټمنټ کوي بالکل. ٹھیک شو کنه پاغه کې رنگ پرنګ ګلونه وکړي هغه کې چې کوم دې نو یو ورایټي راولي ورایټي چې کوم دې نو هغه اومده شانته په ریلیشنشپ کې یو خوند پیدا کوي بل دا چې په دې باغ کې چې کوم دې مونږه کتلې دي کنه هغه ځنګلي بوټي چې کوم ته ویډز وای او ورسره چې کوم بګز مطلب هغه چنجي منجي هغه راځي نو دا ویډز او بګز چې کوم دي کنه دا هغه تھرد پارټي دا چې کوم تاسو په ریلیشنشپ کې راځي کتا سو دا سوچ وکړو کنه چې دا ځنګلي بوټي یا دا ویډز یا دا بګز چې کوم دي کنه دا زمونږ د جنت ټیکټ ته نو تاسو په دې باندې یقین وکړئ چې دا سونه جنتونه تاسو راغونډ کړی دي کنه دا به تاسو له د دوزخ ټیکټ واخلي دا او سیده به جنت دا دوزخ ته ځئ. جنتونه نه دي دا بیسیکلی هورې دي ها. هورې د دوزخ هورې دي آه. نو دې دا یقین ساتي بالکل. اور بل دا دي چې ریلیشنشپ قائم کولو د پاره خپل بچو ته سوچ وکي اور دا چې کوم دغه بازی دا او آه. بے وفای دا د مکه بالکل thank you so much very nice discussion ما خو بالکل میسج time پلور نشته. کوم پاتې شو شارٹ ورک شارٹ اوکې وای زما پښتون جانان او زما سکون جانان ما بادشاہي کړي و داستا پښتون جانان نو خپل کور والو سره خپل د ژوند ملګری سره همیشه مخلص اوسئ په دغه یو باندې شکر وکړئ یو د سره خپل انډرستانډینګ جوړ کړئ نه اولنې مینه سماینی لري او نه د واده نه پس ته مینه سمانی لري معنی هغه لري چې کوم خپل خزه ده یا کوم خپل خاوند دی هغه اهم دی ځکه چې د هغه نه د انسان بچی وي Thank او you. همغه انسان چې کوم دی نو هغه دغه فیملی مخکې تربیت کوي دغه بچو ښه مستقبل لپاره هم رښتیا ښه ساتل thank you so much thank you خاجي ویوز فل ډیر زیات خیال ساتي دعاګانو کې مونږه یاد ساتي بل ځل بیا ګورو چې بل کوم ټاپکس تاسو مخامخ راځي خو ان شاء الله انټرېسټینګ به وي فل ډیر خیال ساتي د الله پامان